ما بیګه یو موبایل کې یو مجلس وکتلی د افغانستان د علماء کرامو، حضرت مولانا امیر خان متقی صاحب غالبا وزیر خارجه دی، هغه خبرې کولې او دا نور ټول وزرا ورسره ناست وه. مولانا د خدای په ذات یقین وکوه، دا پګړۍ چې کوم دوی تړلې وې او دا ښایسته ګیرې، ما ویل چې الله مونږ به ډېر زړه زخمي وو چې د مسلمان ملک وزیر اعظم او د کافر ملک وزیر اعظم چې میلاویږي مونږ یې نشو پېژندلی. دواړه ګیر خریلې دي، دواړه سرتوري دي، دواړه پیټ پتون وله دي. الله د نبی علیہ السلام سیرت سنت نه دومره نفرت دی نعوذ بالله چې نن د انګریز په خبرو باندې په لباس باندې فخر کوي او نبی سلام یې پرېښولی چې نن وایي الحمدلله. داسې خدای پاک وزیران پیدا کړه، علما پیدا کړه چې د هغو سیرت ته کتل، صورت ته کتل، الحمدلله د نبی علیہ الصلاۃ والسلام وارثین. او بل دوم خبره چې مونږ خلک وایي پاکستان کې چې ایم اے نه یې کړی، بی ایډ یې نه یې کړی، امریکې کې ډګرۍ نه یي، نو دی بیا پاکستان ملک نشي چلولی. نو دا ثابته کړه علماو چې دا علما چې کوم په عهدو باندې دي، نه ایم اے پاس دي نه بی ایډ پاس دي، اسلامي مدرسو علما دي او داسې مضبوط چې د روس والا او د هندوستان والا او داسې تاجکستان والا هغو وزیرانو سره زمونږ د ملایانو وزیر خبرې کوي. الحمدلله دا نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک هغه تمنا چې الله پاک د پیغمبر وارثین تیار کی او قرآن د امن نظام پیش کی، نن افغانستان نه پوره دنیا ته الحمدلله د نبی اسلام وارثان چې تاسو په شان طالبان وه هغه الحمدلله پوره نظام پیش کی لګیا دي. نو دا ستاسو نن دا یو خبره دا به داسې ورځ راولي انشاءالله چې دا طالب علم به ټول دنیا کفر طاقتونو ته به افضل الجهاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر، په ټولو کې سخت لوی شان والا جهاد چې ظالم جابر باسا په مخ کې حق کلمه ویل. نو انشاءالله دا توقع مو پیدا شو. زه منتظمین حضرات د پارم دعا کوم او د شکر تاسو ټولو ته یو سبق حواله کوم. شکر وکوئ چې ډېر شکر په سجده کې شکر ادا کوئ، وجاړئ الله ته